خدي ته چې کله مکی معظمه ته د جدین روان شي په گاډي کې سور شوي دغه تلبیه او لبیک لبیک به ځان سره وموي تا ته په لار کې چې د جدین روان شي په گاډي کې په لار کې ودرته یو پل راشي غټ پل به خدا سي به جوړ شوی وي لکه د رحیل په شکل د قران شریف د رحیل دی په دې شکل باندې به جوړ وي د غزینه د مکی معظمه حدود شروع کیږي ته چې کله د غزي تورسي دي نو کدا آیات درتلو یا دی اویل شنو دا ډیره بهتره ده آیات دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا دا آیات بوي د مکی معظمه په طرف باندې وستا گاډي رواني تر دې چې ته مکی معظمه ته ورسېدي نو تا به د گاډي والا د خپل اوټل سره نږدې کوزي اوس ته خپل چې کله د گاډي نه کوشو نو ته به د اوټل کمرې ته راشي کله د اوټل کمرې ته راغی نو سامان به په کمره کې کیدی اوس وګوره کستومانه یستړی نو کینه آرام کو سمله آرام کو غنټه 2-3 چې سمره ته کول شي آرام کو خو چې مونږ نه قضا نشي کله مانځ ټیم مونږ بنا قضا کی د آرام نه بعد بیا را پاس عمرې د پر حرم شریف ته روان شه او کچر ته آرام نه کې ډایرک روانېږي نو عموم سید استا خو خدا کله چې ته بیت الله شریف په طرف باندې روان شي او استاد بیت الله شریف په دې جمعات باندې په حرم باندې نظر ولګي نو ته به وې چې یا الله دا ستا حرم پاک دی ته د دې مالکی زما وینا زما غوخه په اور د جهنم باندې خدای حرام کا او یا الله ما د هر شر او فساد نه محفوظ کا نو ته حرم شریف ته ور داخل شي که په باب عمره یا په باب فتح باندې داخلي دي شنو ډیره خده ته به تلبیه وې ځان سره لبیک لبیک په ځان سره وې روان به ته به حرم شریف ته په مزه مزه ور داخل شي کله چې ته جمعات ته د نبی علی حرم شریف ته داخل شوي نو دلته بعض خلک تحیت المسجد 2 رکعات مونږ کوي خو تاسو چې بیت الله شریف ته داخل شوي نو 2 رکعات تحیت المسجد د ناس ته وړاندې چې خلک کم نفل کوي هغه بنه کوي ځکه په بیت الله شریف کې چې سړی ور داخل شي دلته دا کم طواف ته کې نو دغه تحیت المسجد دی بس ستاده لپاره نو ته اوس په بیت الله شریف په دې حالونو کې رواني او ته چې کله په دې حالونو کې ورنږدې شي ته بیت الله شریف سټیم کې خانه کعبه ښکار کیږي دغه وخت کې ته به د لار نه دی حال کې به د لار نه یو طرف ته شي یو اړخ ته شه لاندې ګوره بیت الله ته نیغ مګوره چې په بیت الله د نظر لانی لګیدل د لار نه یو اړخ ته شه ستنې سره ودرېږي یو طرف ته ودرېږي او بیا چې کم دی نظر پورته کو بیت الله شریف خانه کعبه ته مخامخ ګوره نظر لرب مو ورکوا ته چې دا نظر لدی درسو رب نی ور کړي او ستا پړم بي نظر کې د خدای نه ته کوم دعا غواړي هغه قبليږي هغه مستجاب ده د دې وجه نه امام صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې کله یو انسان په بیت الله شریف ډومبه نظر ولګي نو د دې دا دعا وکي چې یا الله ما ته بخنه وکا او د دینه بعد چې زه کوم دعا غواړم هغه قبول کا دا د اول وې دینه بعد به نور دعاګانې غواړه چې ترسو تاسو ترګو طرف نی ور کړي نو دعا کا واسطه دعا قبليږي لار کې مودريږي ښه لار کې خلک زی راځي طالب دې کټه لر کوي کله کله خادمان راشه ته ویل لري شه نو خامخا بستر ګول بیا را پور کې د دین خه طریقه ده چې لار نه یو طرف ته شهودري کنو بیا دعا وغواړه ته بیت الله شریف ته لبیک لبیک به خو چې کله لاندې را کوشو مطاف ته چې داخله کمزې کې طواف کوي دلته نو ته د بیت الله شریف طرف ته لاړ شي بیت الله شریف ته دروازه چې کمزې لګېدلې ده د دروازې سره نږدې په دې ګډ باندې حجر اسود لګېدلې ده د ته رکن حجر دغه حجر اسود رکن شریف ته وطن نږدې ورشي بالکل به حجر اسود ته مخامخ درېږي کله چې ته حجر اسود ته مخامخ درې دی یو غز یا یو قدم فاصله کې تن رستو درېږي خلک به طواف کې ته به دغه تورشي نو چې کله ته دل تورسي دي نارینو د پاره بیا حکم دار چې دی کله حجر اسود ته مخامخ درېږي نو دی به استباع کوي استباع دی ته وي چې دا صادر خو تر اوسه پورې تازه نسم تو کړو اوس به دا یو لاس دا خې لاس او دا خې وګدا بربنده کی او دا صدر براواله د خطر خلان دی به باسه د غسیوږي د پاسه بیا واچي دي ته استباع ویل شي نو دلته به ته استباع وکي چې کله ته استباع وکړه او دا خې وګد بربنده کړه نو دینه بعد به ته بیت الله شریف کې به ته حجر اسود ته مخامخ ولاړې نو ته به د او چکر طواف نیت کې